ژوند ځواک د هغه نه یو ذمهوار کردار د معاشرې جوړ شي نو د یو یتیم دپاره په جوړ چوم کې یو لیمیټډ ځای دی های فای تعلیمونه نشته دی لوی لوی سکولونه نشته دی د یو یتیم دپاره یو رف اسټیمیټ موږ لګولی دی یوازې 14,000 روپۍ د یو کال راځي چې دا هیڅ ګرانه خبره نه ده او بیا دلته دیو سیوین کمپلیکس جوړول غواړي چې په هغې کې به د دغه کونډو دپاره یو داسې وړوکی غونې اپارټمنټ هم وي د دې ماشومانو سکول به هم وي نو د هغې دپاره که یوه خښته ایم چې څه ته وایي هغه تاسو سپانسر کوئ نو یوازې 20 روپۍ په هغې باندې راځي نو که چېرته موږ هغه وایي چې د ګبین غوندې خواږه به ترېنه جوړ شي پښتانه که د مچو غوندې راغونډ شو که موږ یوه خښته هم سپانسر کړو نو دا کمپلیکس جوړول هېڅ ګرانه نه ده زه باوجود د دې چې دغه شانګلې نه راغلمه مرۍ مې هم په دې اختر کې خرابه شوې ده خو دا مې ایمان دی چې د دې وطن د تعمیر دپاره د دې وطن د یتیم دپاره د دې وطن د جوړښت دپاره چېرته هم کار کېږي نو هغه یو شاعر وایي چې په زړه دې پاتې نه شي هر ارمان په ما پوره کا زه خیر دی که نیمګړی شم ته ځان په ما پوره کا او زما وجود ټوټې 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 کا چې چېرته هم نیمګړی وي انسان په ما پوره کا نو موږ به ځان هر هغه ځای ته رسوو دا وطن زموږ دی وي آر د کسټوډین آف دس سایل دې له به بل هېڅ څوک نه راځي او دا شعر زه بیا وایم چې د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي دا زموږ ایمان دی چې بل پیغمبر به نه راځي موږ مسلمانانو موږ به کنټریبیوټ کوو موږ به خپل د برخې کار کوو خبرې ډېرې کېدی شي اوږدې کېدی شي خو ستاسو د صبر امتحان نه اخلم ګورئ هغه سعدالله جان برق صاحب ډېر لوی دانشور دی د پښتنو هغه وایي نن سبا چې د محفل کم صدر صاحب وي نو هغه صدر صاحب کم او صبر صاحب زیات وي دومره صبر یې کړی نو زه یم چې تاسو نور ستړي نه شئ خو ستاسو راتګ دلته موجودګي دا د دې خبرې دلیل دی چې تاسو د دې وطن په تعمیر کې خپله ګټه اچوئ تاسو د دې وطن سره ولاړ یئ نو دا خبرې یاد ساتئ چې دا بې ځای نه دي دا د نیچر د قدرت یا د فطرت په ریکارډ باندې راځي یوه خښته یا د یتیم دپاره یوه روپۍ دا کله هم بې ځای نه ځي د دې بدله ورته یو ډېر لوی ذات راکوي او د هغه ذات بدله هغه ډېره لویه ده هغه ډېره پراخه ده یو ځل بیا د ټولو ملګرو ډېره زیاته مننه کومه ستاسو د راتګ د مینې د احساس خلی یاره جی په حساب وپوهه نه و دیو ما سړي خبره د جنګ په وخت کې سنډګان سربی هغه به ګران شي لوبه چې وختي و ما ته راکړی وی نو دا د کلب نومونه دي او زما په خیال به د اونر نومونه دي دا لومبی به زه نو دوی له به چا په لاس انعامات ورکوو نو کم دپاره کم مشر دا ورته ولیکئ جانانه که نه دا به ډېره ګرانه چې دا نومونه د مشرانو ښه جي اے ډي سي صاحب دې راپاسي ډېر محترم او د هغو سره د چیف ګیسټ صاحب زمونږ راپاسي او ګلظفر صاحب هم راپاسي چې څومره هم محترمین مېلمانه دي دا دې راپاسي سید باچا صاحب هم راپاسي دي زه به بښنه غواړم که د چا نوم ډي ایس او صاحب هم راپاسي اولنی چې دی سالارزی زلمي دی جي سالارزی زلمي دا د کلب نوم دی او ډاکټر فضل حنان صاحب ډاکټر صاحب دپاره د لاسونو ډېره پرقاو کوي جي دا وایه سبق وایه چې لوی ډاکټر چې ما به تاله درکوي نه ډاکټر صاحب راځئ جي دوی دې د مشرانو نه خپل دا کټ واخلي جي ملالۍ کرکټ کلب شایان دی جي دا که نه شایان حیان صاحب ملالۍ کرکټ کلب شایان حیان صاحب हाँ बाजवड़ पुलिस सुहेल सालार से दे राशि दी पर नुमाइंदगी बांधी लासुन वाला प्लकवे खामा बबिया बयान सदा जो बोले हाँ आदिल क्रिकेट क्लब हाजी शरीफ खान से हाँ बाजवड़ पुलिस राशि जी दे पति आदिल क्रिकेट क्लब हाजी शरीफ खान से तैयार हो सही
معامله وګړه د مونږ یو چې زر زر کوخه دامنګ فالکن الحاج حضرت حبیب صاحب دې په نمائندګۍ باندې راشي ډېر محترم الحاج حضرت حبیب صاحب چاہت کرکٹ کلب نصر الله صاحب دې راشي دې په نمائندګۍ باندې